دا سوال دی چې د مسبوق تعریف. مسبوق دې ته ویلی کېږي چې یو سړی راشي او جمع ولاړه ده او د ده نه یو یا دوه رکاته شوي دي او دی د امام سره ودرېد، نو دې سړي ته مسبوق ویلی کېږي. دی چې بیا پاسي نو دی به د نه مخکې یو رکات شوی یا دوه، دی چې کوم رکات ته پاسېد نو دغه رکات به د سره شروع کړي. لکه څنګه چې د دا رکات په خپله یوازې کو نو د سبحانه نه به مونځ شروع کو، نو دغه به د سبحانه نه مونځ شروع کړي. دی ته مسبوق وي. دا په مونځ کې الفاظ داسې څنګه ویل داسې ویل پکار دي چې کم از کم سړی په خپله باندې اوري، تلفظ په هغې باندې صحیح کېږي. که د دغې نه تیز شي خوا کې ورسره ملګری هغې اوري نو دا بیا په سري مونځ نه دی، دا جهري دی. دا خو تا جهري که چې بل خوا کې ملګری اوري، نه په قلعه بعضې خلک څه بیماري غوندې ورته وي یا د ضعف د بوډاوالي په وجه په دې کې ناستو پاسېدو کې الله اکبر یا سمع الله لمن حمده په دې کې زور اخلي، نو د هغې د خولې نه الفاظ په زوره باندې وځي، دا خیر دی، هغه معذور دی. خو عام حالاتو کې چې سړی روغي نو دی به الفاظ صحیح وی دومره چې دی واوري په خپله باندې. ښه په زړه کې ویل خو دغه ویل نه دي، ویل دې ته وایي چې په دې ژبې ووایې. زړه کې هغې ته خو تصور ویلی کېږي، زړه کې خو سوچ دی. ښه او خوا کې ملګری چې اوري دا جهر دی، په زوره دی نه وایي. او د دې وضاحت دغه وشو چې په زوره دی نه وایي چې بل ملګری نه اوري او په خپلې اوري او په زړه کې دی نه وایي. ښه او بل وایي چې ما ته پریشانی ده، الله دې ټولې پریشانۍ ختمې کړه. که خول غاښ باندې خول دا که پوره لګولی شوی د سپینو زرو یا د بل څه او هغه نه بغیر غاښ نه کنټرول کېږي نو اودس سره کېږي. د ماسپښین او مازدیګر مونځ کې په امام پسې قرات کولی شي، نه یو مونځ کې هم نشي کولی، صرف سبحانه به وایي. زړه ته مې ډېرې وسوسې راځي او ډېرې مې خفه کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دا 200 پیرې د ورځې وایه، سهار ماښام سل پیرې، دا وسوسې به ټولې الله پاک ختم کړي. دا وایي چې ما د قاري صاحب زمونږ د حضرت صاحب نه بیعت کړی دی، دلته بلکل راتلی شي، بلکې هغې خو اکثریت چې ورته پته ولګي چې دا سړی د هغه طرف دی نو ورته وایي هلته کې د طاهر خواله ځئ. دلته کې زمونږ یو سپین ږیری بل عالم هم ملګری هم راځي، هغه هلته کې بیعت کړی دی باقاعده، خو حضرت صاحب ورته ویلي چې دلته به صورت ده هلته مه راځه. نو چا تکلیف وي د بل پیر ذمواري نه شو اخیستی، ځکه هغې کې دا خبره ده چې هغه نه به اجازت اخلي. او په دې کې زموږ د حضرت صاحب بلکې ټولو ته اجازت دی، که هغې نه بیعت کړی هم دلته کې راتلی شي، بلکې هغوی لا تپوس هم ته وکړو نو ورته به هغوی خوشحاله شي او خامخا بلکل هلته کې ځئ، دلته کې مجلس کې خامخا، ځکه چې اوس هغوی ضعیف شوي ډېر زیات، هغوی لږ غونې وخت لمانځه له راوځي او هغه چې کوم مخکې د هغې قوت او طاقت نه اوس نشته، نو هغه په عذابول دي، هغې ته تکلیف ورکول دي. نو ښه دا ده چې راتلی شئ دلته. ښه دا ملګری و چې زما تره زوی دی، هغه نوکر دی، 3 ورځې چې کوم دی کور کې او 2 ورځې په نوکرۍ کې دی به سفرانه مونځ کوي، کور کې به پوره کوي، چې کور ته راغی بس مونځ یې پوره شي، او هلته به سفرانه مونځ کوي.
خو جمع دی نه قضا کوي، په امام پسې دی کوي، د هغه ځای په امام پسې بس بیا به پوره مونځ کوي، نو د جمع ثواب به مو ته میلاویږي. او که داسې یو مونځ نومې ځان له راغی نو بیا سفرانه مونځ به کوي، په لاره روان دی هم سفرانه مونځ به کوي، که د هغې مخې راځي که د دې مخې ځي، خو د خپل کلي د حدودو نه چې وځي نو دی مسافر شو، بس چې کوم ځای کې به مونځ راغی سفرانه به کوي. اول ته کې دی 2 ورځې ایثار دی، نو 2 باندې هم سفرانه مونځ دی ښه، خو سنت به ورسره کوي چې هلته وي. ښه دا ملګری وایي چې زه د صورت د امین نه پس بسم الله ویم. نه بسم الله زموږ مسلک کې چې کوم دی راغلی نه ده، نو بسم الله ویل نه دي په کار، دا په ختم کې یو ځل ویل قدر پکاري که سړی په مانځه کې ختم کوي. مونځ خو پې کېږي، مونځ خو سره کېږي، خو دا ده چې دا عادت ختمول غواړي. بسم الله د الحمد نه مخکې دا سنت ته ښه. دا مرګري ښه تپوس کړی دی، د محراب کې شیشې لګول، نو دا بعضې خلکو پکې شیشې لګوي ټوټې ټوټې غوندې د ډول ډول دپاره، هغې کې سړی ښکاري ښه، هغې کې پوره عکس ښکاري، نو دا نه ده په کار. دغه شیشې د هغې په ځای باندې نوره بلکې دا مخامخ دیوال چې کومي په دې ډول سینګار ګلکاري هم نه ده په کار، شیشې خو لا یو طرف ته که دغه شیشې خو هم د ډول سینګار دپاره لګوي، زیب و زینت دپاره لګوي، نو په هغې کې لا تصویر هم ښکاري. نو دا ستاسو د مخې دیوال چې څومره ساده وي بلکل صفا، د جومات سره سپین رنګ خوند کوي، بس سپین رنګ دی، مدم غوندې رنګ دی، یا دا بل رنګ چې دی دغه شی داسې غوندې رنګ دی. او دا ګلکاري په محراب کې هم نه ده په کار، او مخامخ دیوال باندې هم ګلکاري نه ده په کار، دا د سړي توجه د مانځه نه هټاوئ، نو دغه شیشې توجه هټاوئ او بیا له په هغې کې تصویر هم ښکاري ښه، دا نه ښه نه دي. د جمعې په ورځ باندې دویم اذان جواب هاو که نه جواب به ورکې، د دې اول اذان جواب به م ورکې، د دویم به م ورکې، دواړه اذانونه دي. یو سړی چرس کي د ده 40 ورځو پورې مونځ قبلیږي که نه قبلیږي، ګناهګار دی، مونځ یې قبلیږي، کافر نه دی، مسلمان دی. دا یو جرم دی چې هغې کوي. نسوار زما په خیال د چرسو نه زیات خراب شی دی زما په نظر باندې، د چرسو نه زیات خراب سیز نسوار دی. د نسوارو تپوس نه کوي د چرسو کې نو چرس هم حرام دي، نشه راولي، نسوار هم نشه راولي، سګرټ هم نشه راولي، او تبذیر هم دی، اسراف دی. ولې چې کوم دی خپلې پیسې بربادې، موږ له راکړه که نه، موږ له نه راکوي، موږ د ډېرو واورو را واورو خو نه راکوي، یاره پته نه لګي. دا د مرګري وګتونې سوال لیکلی، موږ لاهور کې مزدوري کوو، هلته کې د مانځه نه بعد په چغه چغه باندې ذکر کوي، او دا ده چې بیا نعتونه وایي، او علي 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 مدد به وایي یا څه به وایي که نه، او یا دغه د ناره حیدري داسې الفاظ به وایي. مونځ خاجي که مونږ څه وکړو، مونږ ډېر زیات کسان مونځ کوو تقریبا اټه. دا داسې خبر ده چې دا خو اوس پته نه لګي دا کوم عقیدې والا خلک دی، شیعهګان دي. دا علي علي چغې چې وایي دا خو اکثر شیعهګان، که شیعهګان خو بیا پسې قطعا مونځ مه کوئ، او نه دی په کار ورپسې، او که نه شیعهګان نه وي، هسې یو عادت د خلکو بعضو جوړ وي، په زوره ذکر کوي، نو په زوره باندې ذکر چې بل چاته پې نقصان رسي نو هم په زوره نه دی په کار. لکه څه ټول خلک خو په یو ځل باندې جمع ته نه راغلي، خامخا څوک به وروستو راځي، څوک به مخکې راځي، د چا نه به رکات شوي، چا نه به 2 رکاته شوي، هغې به چې کوم دی نو بیا د مانځه نه ګډوډ کېږي، نو دغه وخت کې په زوره باندې ذکر دا نه دی په کار ښه. او که تاسو ته موقعي نو بل ځای کې مونځ کوئ، بل جومات ته ځئ.
دا ملګری وایي چې زه طالب علم یم د درېیمه درجه کې د الله نوم دا چې څومره زه اخلمه دې نه شغلي خیږي بالکل ټیک ده دا ښه خبره ده په خوب کې دا بهترین لیدل دي انشاءالله الله پاک به درته د دې الله د نوم یعنی د ذکر و اذکار د دې هغه خیر نصیب کې دنیا آخرت دواړو کې ملګری وایي چې ما زمونږ کور کې رونو خویندو منځ کې چې کوم دی اختلاف دی نو دغه الله پاک دې دغه اختلاف ستاسو ختم کی او الله دې اتفاق اتحاد نصیب کی دا ملګری وایي چې یو سړی د خپلې ښځې سره کوروالی کوي او لا انزال نه وي شوی منی لاوتي نه وي او دغه ختمه کي غسل به کوي او دواړه به غسل کوي چې دا د نارینه او زنانه شرمګاه د یو بل سره داخل شي نو په ده باندې غسل لازم شو په دواړو باندې غسل لازم شي که منی وتي که نی وتي ښه دا ملګری وایي چې زه خوب کې وینم چې ما جمعات کې صورت نصر ویمه انشاءالله الله به دې په هر کار کې امداد کوي دا ملګری وایي ما نبي رسول الله خوب کې لیدلی خو داسې مې لیدلی چې ګیرې نشته او دا چهره مبارکه چې څنګه بیاناتو کې خلک وایي چې منور هغسې منور نه دا د نبي علیه السلام د سنتو ترک دی په دې زمان پرېښودل دي موږ د نبي علیه السلام سنت پرېښودلی دي نو د هغې اثر چې کوم دی دا په نبي علیه السلام باندې دا نه دی دا په موږ باندې دی یعنی دا نورانیت دا په حقیقت کې زمونږ په چهره کې نشته دی دا او دارنګې چې کوم دی هغه سنتو اتباع پکار ته په دې بنیاد باندې دا خوب کے بار بار زیر تعمیر بڑا گردیک نہ کیا ہے او خدای دیک مطلب چې خپل اعمال نور هم ټیک دا کور د آباد شي د آخرت کور آبادول دي هغه په اعمالو باندې آبادېږي ملګری وایي زه بیمار یم الله د شفا کامله عاجله نصیب دا ملګری وایي چې د سهار اذان یو جواب ورکم بیا تلاوت کوم ذکر کولی شي او بالکل کولی شي یو اذان د خپل محلې اذان جواب پتا باندې پکار دی او نور خو د لوسپیکر اذانونه دي نو بیا بل کار پرېږدي خو د اذانونو جوابونه به ورکوي د خپل محلې هغه بیا ذکر کې که تلاوت کې که هر څه کې کوه ښه دا یو سړی وایي چې خوب کې مې داسې لیدلي چې د ګیرې څه حصه چې کوم دی هغه مې خریلې ده خریلې شوې ده خو ما په خپله نه ده دا مطلب دی چې الله پاک به د مخ د ګناه نه وساتي او تا کوشش وکړه چې د مخ سره متعلق کومې ګناهونه دي د هغې نه ځان بچ کړي د قوت حافظې دپاره هر مانځه پسې دا ښی لاس په دې سرګ ده یا قوي یا قوي یا قوي یولس پیرې په یوه ساه وایه انشاءالله دې سره به حافظه قوي شي دا وایي چې ما ته د خپل خاندان څخه خلک ډېر تکلیف راکوي چې ختم شي داسې دواره ته وښایې وروره داسې خبره ده چې په نن زمانه کې داسې یو عجیبه هوا رالوتې ده چې مخالفت ستا کوي نو خپل به دې کوي پردی د مخالفت نه کوي هغه ابرو یو کس راغلی وغیره ډېر فریاد ما ته وکړو څه خبرې متعلق نو ما ورته وایي که ما درته خپل فریاد شروع کړو نو کیدای شي چې ته وایې چې زه په جنت کې یم
ما درته خپل فریاد شروع کو نو ته به ووایې چې زه په جنت کې یم. مونږ ته دلته هېڅ بېڅه خلک راوچت شوی دی او داسې مخالفت هم کوي، تاڼو ته تحصیلونو ته قسم قسم په شرمونو یې وشرمولو. خیال کې مراله خو وخت دی تېرو نو وخت دی تېرو نو دا لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم ختم کوئ، او یا که کولی شئ نو حسبنا الله ونعم الوکیل. حسبنا الله ډېر آسان الفاظ دي، 1,25,000 پیري ووایئ او د الله پاک نه دعا وغواړئ چې الله پاک د هغوی د شر نه تاسو محفوظ کړي. حسبنا الله ونعم الوکیل. دا ملګری و چې خوب کې وینم چې غاښونه مې وځي او څه تکلیف او بیماري رسېدونکي یا په که د جامې غاښونه نو په خاندان کې مرګ راتلونکی دی چا ښه نو مرګ به راځي. خیر دی یېرېږه ته مه یېرېږو خو ته موږ ټولو خو جدا خبره ده خو راځي به داسې نه دا کینې چې سبا له را روان دی او یا دغه د دیوان نه اخوا دی. نه نه مرګ به وي ځان به ورته ټینګو. وینم چې سر مې گنجې کېږي، ویښته پرې ونه کېږي. ښه دی ډېر ښه دی. الله پاک به د سر سره چې کوم متعلق ګناهونه دي د هغې نه بچ کېدو توفیق درکړي. غلط سوچونه مه کوه، ښه سوچونه کوه، ښه فکرونه کوه، د مسلمان د خیر ښېګڼې فکرونه کوه. دا مار په خوب کې چې وچیچي د دې مطلب دا دی چې شیطان تا ته څه نقصان در رسولی دی، یو وسوسه درته کړې ده او یو نیک عمل هغه دې مړ کړ. د دې معنا دا چې توبه دی ګناه، الله پاک به د ګناه نه توبې کولو توفیق درکړي. چې چېرته جمع کېږي هلته د جمع نه مخکې لمونځ کېږي نه دی په کار، د جمع اتباع په کار ده. که څه داسې عذر پېښ شه سړی بیمار دی او هغه یا په لار روان دی او د هغه تلوار نه او یا چې کوم دی نو په پردي ګاډي کې دی د بل تابع دی نو دی د ځان لمونځ وکړي بیا لاړ شي خیر دی. او دا باران ښه دی د الله طرف نه رحمت دی، ذکر و اذکار او اعمالو سره دا راځي. ویښته او نوکانو سره اودس ماتېږي؟ نه ماتېږي. که نوک کټ کېده وینه ترې لاړه نو بیا اودس ماتېږي. نو نوکانو کټ کولو سره اودس نه ماتېږي. او دا قوم یې لیدلی سوچه غواړي الله به رزق کې حلال رزق کې اضافه راولي. ډېر ښایسته دی ملګري خوب لیدلی دی چې ستاسو ورور زمونږ ورور یادوي مولانا عبدالله صاحب مرحوم چې وفات شوی دی. طالبانو ته سبق وایي تاسو ورته وروستو ناست یئ او د ډېر محبت نه او د مینې نه هغې باندې خپل څادر خوروئ. هغې وایي لکه ما ته طاهره زما څادر پکې مه پټوه. مطلب دا چې خپل د دین خدمت کوه، زما د دین خدمت چې کوم دی هغه هم خلکو ته رسوه. دا ډېره زیاته بهترینه خبره ده، ډېر ښکلی کار دی. الحمدلله خوشحاله یو په دې خبره باندې چې بچي چې کوم دی نو هغه دا مشر زوی عالم دی، دویم چې کوم دی نو هغه په شپږم اوومه درجه کې دی. نو دا هغه څادر دی انشاءالله د هغه د علم هغه چینه به جاري وي څنګه چې هغه په ژوند وه نو انشاءالله بچي به هم هغه جاري ساتي. دا موږ چې کوم څه کوو دا هم ټول د مشرانو برکت دی، دا ټول د مشرانو برکت دی، زموږ د والد صاحب او زموږ د مشرانو وروڼو د دې برکات دي، د حضرت محتمم صاحب رحمه الله دا د هغوی برکات دي. که موږ څه ټکه پکه څه کوو موږ به صحیح وو، خدمت به صحیح خو بهرحال څه هسې یو غونډاره یې رغړوي. الله دې قبول کړي.
او دا ملګری وایي چې خوب کې مې مڼې ډېرې خو ډېره ښه ده الله پاک بدله حلال رزق کې اضافه راولي څه خاص خبره پکې نشته. او بل نامونو دا د نیکو اعمالو برکات دي، الله بدل دنیا و آخرت دواړو کې درکړي. امونه یا هر میوه چې سړی خوب کې ویني ښه دا ملګری ډېر اوږد خوب یې لیکلی چې یو ځای کې شیخ قاسم صاحب دامت برکاتهم هغه زموږ مدرسې ته راغلی دی او بیا طالبانو ته بیان کړی، بیا چې کوم دی نو زه ورته ناست یم، مصافحه مې ورسره کړې ده. بیا هغه چې ما دارالعلوم ته ورسول، زما دارالعلوم ته رسولی دی، بیا د ډوډۍ دعوت یې را کړی دی. ما ته دعا وکړه ډوډۍ نه خورم، ما ورته دا وویل چې هغه زما ذهن کمزوری دی، هغه ما ته دعا وکړه چې الله دې ذهن کولاو کا. بلکل دا ډېره ښه خبره دی کې اشاره دی ته نه چې د علماو خدمت کوه، الله به دې خود به خود ذهن هم کولاو کی د دین خدمت. مونږه دا لیدلی دي په خپلو ملګرو کې یا نور داسې کسان چې هغوی د استادانو خدمت کړی دی او یا د خپلو ملګرو خدمت یې کړی دی، الله پاک نن د هغوی نه لوی لوی شیوخ جوړ کړي دي. دا خدمت ډېر عجیبه شی دی. تبلیغیان حضرات وایي په خدمت الله میلاویږي، په خدمت. نو دا خدمت دا معنا نه چې ته خپلې سپلې پالش کوه، ته د ملګري سپلې مو سره پالش که، خبره پوه شوې. او د پلار خدمت کوه او د مور خدمت کوه او د استاد خدمت کوه او د ملګري خدمت کوه. زمونږ یو ملګری دا وخت مختصر یو دلته کې خبره اوږدېږي. زمونږ یو ملګری داسې متوسط درجې والا و، مطلب چې ډېر زیات د ټاپ قابل نه و، خو هغه کې یو صفت و او صفت دا و چې هغه به د هر چا خدمت کوه. د استادانو خو یې کوه خو سوال نه پیدا کېږي، خو د ملګرو به داسې خدمت کوه چې مثلا تا به کپړې بدلې کړې، خیرینې کپړې به دې میخ ته ځوړندې کړې، هغه به موقع کتل راغی، هغه کپړې به یوړې، هغه به یې ووینځلې. هغه زمانه کې د اسرې مصرې داسې خاص دغه نه و، خلکو بازار کې اسرې کولې. نو بیا به د چې کوم دی نو هغه کپړې په لاسو باندې هوارې کړې، پټه په پټه به یې ونغښتې، را به یې وړې، ستا د بالښ لاندې به یې کېښودې. چاته به پته هم نه وه چې دا چا کړي، ډېره موده پس پته ولګي چې دا پلاني کړي دي. هغه الحمدلله د میزان نه راواخله، د علما طلبا پې پوهېږي، د میزان نه راواله تر د لوی دورې پورې یو کتاب څو ځله پڑھاو کو شیخ الحدیث دی، شیخ القرآن دی. دا ټول د خدمت برکت و. ګنې دا په قابلیت کې هغه چې کوم دی نو دونه غټ قابل نه و، نو ځان کې عاجزي ویني. دا خدمت په عاجزۍ په وجه باندې کېږي. سړی ځان بلکل خاوري کی نو هله خدمت کولی شي. اوس خو موږ ځان سنډو چې دوړه را باندې ونه لګي، نو خدمت دا ډېر مرض شوی. ښه وعدہ کی وراثت میں اپنا حق چاہتی ہے، اس ان کی وراثت میں 2 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ حصہ بنتا ہے، لیکن بھائیوں نے اپنے بہن کو کیا تقریباً 32 پر موجود ہے. بہن نے یہ پیسے اس وجہ سے لیے تھا کہ جبران وہ اپنے باقی حصہ ہے معاف نہیں کر رہی ہے. دا ملګري دغه کړی چې سرونه دي 2 کسان او د هغې یو خور ده، د هغې خور په میراث کې، د پلار په میراث کې 2 کروڑه 50 لاکھ روپۍ رسی، رونه نه ورکوي، هغې له 32 لاکھ روپۍ ورکړي یا 28 لاکھ روپۍ ورکړي دي. دا په زور یې مجبوره کړې ده. نو دا که نه کوي، دا دې نه اخېستې دا پیسې، نو بیا پې لویه جګړه جوړې ده. هغه رونه چې کوم دی نور پیسې هغوی قبضه کړي، او دا خور چې کوم دی دغه
هغې معاف کولی شي. که معاف کوي ډېره ښه ده، که نشي معاف کولی د هغې حق دی، ورونو له پکار دی چې هغې له یې ورکړي. وایي د هغې باوجود هم چې کوم دی هغې ورسره تعلق پرېښودلی دی، هغې ورونو ورسره تعلق پرېښودلی. نو دا ډېر زما په خپل خیال ډېره د بې غیرتۍ خبره ده. دا حصه د اولاد له چې کوم دی د پلار په مال کې دا خدای ورکړی، دا ما او تا نه ده ورکړي. ښه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. خدای پاک دا حکم کړی دی د اولاد په باره کې چې تاسو نارینه ته ډبل حصہ، هلک ته زوی ته، او لور ته چې کوم دی سنګل حصہ هغه ورکوي. نو دا حق الله ورکړی دی، دا نه زما په اختیار کې دی او نه ستا په اختیار کې دی او نه د بل چا په اختیار کې. چې کوم وروڼه یې نه ورکوي، خپل قبر یې پکې ډمبر ولرګی که، او دا چې کوم دی جهنم خوراک دی، ځکه د جهنم عذاب به ورته میلاویږي، د الله د حکم نافرمانی کوي. خبره خلک وایي دغه ده موږ نه نه غواړي، ته یې وله ورکړه چې غواړي، ته نقصان یې نه غواړي، خدای ورکړې. داسې خبره کوې، تا نه یې نه غواړي، دا غلطه خبره ده. ها چاره له ډېر شات راوړي، ډېر زیات ښه دی، بهترینه خبره ده. انشاءالله د علم ثمرات او خواږه به درته الله نصیب کړي، او د بیمارو نه به درته الله حفاظت نصیب کړي. ما خوب صحابه کرامو چینه جاری کړي، ما د هغې نه وبس الله به علم درته درکړي. صحابه کرامو چینه چې کوم دی هغه د علم وخه. دا ملګری و چې زما ټوله ګندګي بدن نه خارجه شوله، زړه باقي پاتې شو. مطلب دا دی چې د دې ذکر په وجه او د عباداتو په وجه به الله باطن دې د ګندګۍ او د ګناه او د جرم نه چې کوم دی نو پاک کړي. نو دا څو خبرې وي، دا د دغه متعلق څو خبره خو هغوی نه کوي که نه، ښه بس همدغه خبره کافي ده چې تاسو کې دا کم مشران کسان دي نو هغې د اجلاس ته سبا ده 2 بجې انشاءالله اجلاس دی، نو هغې ته د راتلو کوشش وکړئ. درود شریف ووایئ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین سوره ملګري دلته راغلي، هر قدم یې په تله نیکۍ کې واچوې، په هر قدم یې ګناه معاف کړي، الله درجات عالیه نصیب کړي. خدای زمونږ دا ناسته د خپل رضا سبب وګرځې. الہ العالمین څنګه چې تا موږ دلته جومات کې راجمع کړي وو، دغسې مو د عرش د سوري لاندې راجمع کړي. الہ العالمین د لواء الحمد لاندې مو پاسې جنت الفردوس کې مو راجمع کړي. د هر قسم آفات و بلیات و مصائب نه زمونږ د دوی ټولو حفاظت نصیب کړي. الله د چا کورونه آباد نه کورونه آباد کړي، الله د چا کورونه آبادي. الہ العالمین بچی نے نیکان نارینہ اولاد نصیب کے، د چا اولادی الہ العالمین نیکان صالحان ورته لوی کې، چاته مالی تکلیف خدایا هغه حلال اشتول نصیب کې. څه قسم رکاوټونه هغه رکاوټونه په خپلو قدرتونو باندې ختم کې. موږ ته هم بې شماره مشکلات او پریشانۍ دي، تاسو ټول چاته دعا وکړئ چې الہ العالمین هغه پریشانۍ زموږ په خپلو قدرتونو باندې ختم کړي. څومره بدخواهان دي الله ورته هدایت وکړي، که هدایت نصیب کړي نی الله یې هلاک او تباه کړي، موږ ته نه محفوظ کړي، تاسو ته نه محفوظ کړي. د دین د خدمت موقع الله پاک موږ ته راکړي، او دا چې څه ټوټه پوټه خدمت کوو الله پاک دا په خپل دربار کې قبول کړي. دغه درسونه دي یو څه بل څه چې دا الله پاک په خپل دربار کې قبول کړي. د هر قسم آفات و بلیات و مصائب و تکالیفونه زمونږه او ستاسو د ټولو حفاظت نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله و اصحابه اجمعین آمین.